دغه ټیم ستا قیمتي شو. هغه ټیم کې کم از کم ته په ګناه کې ملوث نه یې، ځکه هغوی د الله او د رسول خبرې کوي چې صحیح بزرګ او صحیح عالم یې. نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو چې ای جلسائنا خیر، من کې کم یو د ناستې والا سړی ښه دی چې چا سره ناسته ولاړه وکړو. ښه ورته غوږ کېدی ښه. او دا خاص کر زه ګوره ټولو ته وایم، خو خاص کر د هلکانو ته، نوجوانانو ته. نبی علیہ السلام فرمایي صحابو ته تپوس وکړو چې ای جلسائنا خیر، کم یو ملګرتیا زمونږ د چا سره بهتره ده، چا سره ملګرتیا وکړو. نبی علیہ السلام ورته دوه درې کوالټیانې ښیي چې دا وګورئ چا کې بس هغه سره کښېنئ. نمبر 1 اذا ذکر الله رؤیته، هغه سړي سره کښېنه چې هغه ته ویني د هغه لیدل تا ته الله در یاد کړي، چې ته ویني هغه او تا ته الله در یاد شي. داسې بزرګان چې هغوی چهرې ته وګورې، هغوی سره ته کښېنه تا ته به الله در یاد شي. اذا ذکر الله رؤیته، چې د هغوی لیدلو سره تا ته خدای در یاد شي. نمبر 2 وزاد فی علمکم منطقه، او د هغه خبرې اترې ستا په علم کې اضافه راولي، چې هغه په تاسو بحث کوي، خبرې کوي، نو هغه خبرې فضول نه، هغه د علم د قرآن د حدیث نه ډکي. د هغه خبرې ستا په علم کې اضافه راولي، نو داسې سړي سره کښېنه. وذکرکم بالآخرة عمله، او دا نمبر 3 او دا هغه عمل تا ته آخرت در یادوي. دا هغه داسې عمل او کردار دی چې تا ته آخرت در یاد شي، داسې سړي سره بیا کښېنه خیر دی. چې دا 3 کوالټیانې پکې، یوه دا چې کله ته هغه ویني او تا ته الله در یاد شي، دا الله ذکر در یاد شي، دا سړی نیک دی، د سره کښېنه پاسه. او چې د هغه خبرې ستا په علم کې اضافه راولي، او د هغه عمل چې دی نو تا ته آخرت در یادوي. نو دا 3 صفتونه چې په چا کې هغه سره ناسته ولاړه کوه، ګیناړو کوې مه. او دا 3 صفتونه په چا کې؟ دا په علماو کې دي، په بزرګانو، په صالحانو خلک دي. دا په چرسیانو، بنګیانو، پوډریانو او له لعب والا کې نه دي. ګورې صحبت ګوره په هر چیز باندې ګوره صحبت اثر دی. ګوره دا یاد ساتئ. د قرآن مجید که خیال وکړي د قرآن مجید باندې دا غلاف د پاسه چې دا کپړه یې که نه، غلاف ورته وایي یې که نه، دا قرآن مجید دی غلاف نه مخکې چې دا کپړه وه په ایمان یو د دې داسې عزت خلک کوي. بیا چې ته دکان نه کپړه راوړې خو داسې ولي راولي که نه، خو دا قرآن ته چې کله دا غلاف ور واچولی شو، د دې غلاف او کمیس وګرځېده، د دې غلاف بیا مسلمان قدر کوي. کوي که نه کوي؟ ولې کوي؟ دې د قرآن سره صحبت اختیار کړي، دا د قرآن سره ټیټ شوله. خانه کعبه باندې چې دا غلاف تور خور دی، خو دې باندې یا په سرو لیکل شوي دي، یا په سپینو لیکل شوي دي، یا رخمو کپړه ده، هر څنګه چې ده، خو د یو ځای او بل ځای راجمع شوې ده. د دې خانه کعبې د غلاف نه مخکې دا یو عامه کپړه وه، لیکن کله چې د الله کور ته واغوستلی شوله، د هغې قیمت، د هغې قدر، منزلت بیا بل شانتې شو. دقه شان ته یو عام انسان یې، لیکن که د نیکانو خلکو سره د صحبت اختیار کو، یو هیره به درنه جوړه شي، هیره به درنه جوړه شي. او که خدا نخواسته بد کردارو، فاسقانو، چرسیانو، پوډریانو سره د ډمانو سره د واسطه راله، نو هغه کردار زه به درنه جوړوي، هغه کردار به درنه جوړوي. او نبی علیہ السلام ګوره فرمایي چې چا د چا سره مینه و ډېره، یعنې د کمې ډلې سره، د کم چا سره، نو د هغې ډلې کې به دا د قیامت په ورځ د هغوی سره پاسي. اکثریت تاسو وګورئ د ډمانو سره محبت دی،
یقین چې د نبی علیه السلام حدیث دروغ نشي کېدی همدغه د ډمانو په ډله کې به باسي چا د علماو سره محبت او هغوی سره ناسته ولاړ او د علماو په ډله کې به باسي که چا د پیغمبرانو سره محبت او مینه د پیغمبرانو په ډله کې به باسي دا نبی علیه السلام صحیح حدیث دی چې د کمې ډلې سره د کمو خلکو سره چا د زړه محبت او مکه ډلې سره به د قیامت په ورځ باسي نو ډېره د افسوس خبره به چې نوم به صرف د مسلماني او د قیامت په ورځ به د انډیا د ډمانو سره مسلمان پاسي ځکه د دې صدۍ مسلمان د انډیا په فلمونو د نورو په فلمونو سم ایمان راوړی دی څوک یې د اصلاح دپاره ګوري او څوک یې د ډمتوب دپاره ګوري او د بعضې خلکو خو نو چې په ګاډي کې هم ګانه ده په کور کې هم ګانه ده کمپیوټر کې هم ګانه ده موبایل هم ورسره دی او غوږونو کې باتۍ لګولي دي هم ګانه ده په هر ځای کې ګانه ده آیا پښتو یو نظم مخکې چا جوړ کړی وایي کینې په ډمامو پاسې په ډمامو دا څنګه مسلمان چې سملې په ډمامو دا ته څنګه مسلمان یې تا لږ سوچ کړی دی په بیډکونو کې به دغه له داسې غرب ورکړي چې په لاره څوک مزګزار ځي د مونځ ټیم به عین او ستا د بیټک نه ستا د کور نه په کار دا وه چې د قرآن تلاوت آواز راتلی ابو یو عالم لګیا موږ ناستو څو کسانو وایي نور کله به چې سر وختي لاړو جومات نه به تېرېدو د کورونو نه به د تلاوت آواز راتلو اوس د کورونو نه د ګانو بجانو آواز د مسلمان د کور نه راځي او بیا وایي چې داسې وشو او هغسې وشو او رزق مخکې دی او دی ورپسې دی رزق ورکه ښه ډېري خو سکون نشته ولې نشته دمتوب دی که نه بېلمازي ده الله تعالی دې موږ د بېلمازي او دمتوب نه وساتي نو خپل کردار خپل صحبت دمان دي دی خوا چرسیان دي ایسو والا راوتی دي دا ینګ طبقه تباہ و برباده کړله داسې ځوانان ابوز ما چا نه واورېدل وایي قسم دی وایي ښه تعلیم یافته کس ښه د بچو پلاره او وایي دغه شانتې چرسیانو سره به کېناسته پاسېده او کش کړپ اخره کې کش ورته وایي که څه کش کړپ ورته وایي خو وایي دا به کول اخره کې ښه پوره پوډري او وایس والا ته جوړ شو او هغه دی بس اوس حالت ډېر خراب دا څه دا صحبت ګوره زمونږ خو درته دا نصیحت ده موږ به خپله غاړه خلاصو چا پسې موږ په پټو کې نشو ګرځېدی څوک په تاشو اخته دي څوک په جوارۍ اخته دي څوک په ایسو اخته دي څوک په ټیک ټاکو اخته دي څوک خپلې چینل یې ډمتوب کولاو کړي دي یا مسلمانه دا کم طرف ته روانې د قرآن دا نصیحت چا ته کوي الله تعالی وایي فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین د ذکر او د نصیحت نه پس د ظالمانو د لوپرانو په ډله کې چرته کښېننې ګینه خراب بشي دا ډلې پرېږده دا څیزونه پرېږده علامه اقبال سے وہی کہنا ہوئی نزاغ میں پیدا بلندی پروازی ہوئی نزاغ میں پیدا بلندی پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ زاغ کارغه ته وی کارغه کې د شاهین بلند پرواز نه پیدا کیږي شاهین ډیر زیات اوچت ځي شاهین دومره بر الوزي چې یو مرغیم د پرواز ته نه رسي وی کارغه چرم د شاهین پرواز ته نشي رسیدي لیکن که د شاهین دا بچی د کارغه سره کېناستو پاسېدو دغه د اوچت پرواز به تیر کې بیا به لاندې په ډیرانونو ګرځي نو د شاهین دا بچی چا خراب کو دا دی صحبت زاغ خراب کر گئی شاهین بچے کو صحبت زاغ د کارغه ملګرتیا د شاهین بچی د بلند پرواز د لاندې ډیرانونو ته راکوز کو دا د سړی نه وایي چې ګینه زه ښه تعلیم یافته یم او ما کې عقل شته ډمانو سره که زه کینم په ما اثر نه کړي دا بالکل غلطه خبره ده دا بالکل غلطه خبره ده د پیغمبر بچی نوح علیه السلام بچی مثال مې درکړه د پیغمبر بچی کافران اړولی شي نو دلته نشي اړولی نو د غلطو خلکو محفل کاغه ډمانی کاغه د نشو والی کاغه بدکرداری کاغه کنیانی کاغه زناکاری کاغه قاتلانی کاغه ډاکماری ته به یو ورځ ونه کړي بله ورځ ونه کړي بله میاشت به ونه کړي اخر به همدقه کار کې ته ملوث کېږي چې دا زما یاد وساتئ الله تعالی دې د خراب صحبتونو نه موږ او زموږ آینده نسل ټول وساتي دعا وکړئ چې الله تعالی د دې بدو عملونو نه الله تعالی موږ له پناه راکړي ور الله تعالی قرآن کې یو دعا موږ ته ښودلې ده
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے خدای موږ له وفات راکې د نیکانو خلکو سره. اے خدای د نیکانو